ډېرو محترمو مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د الله تعالی د وحدانیت د یوازې والي وظیفه راته در کومه. څوک چې د دې وظیفې سره محبت کوي که نه، دغه محبت په الله تعالی جنت ته رسوي. او نن داسې 10 مرتبه د سورة اخلاص وظیفه ده. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صرف 10 پرې دا وظیفه وکړئ، په شمار باندې، په تعداد باندې 10 مرتبه. یو داسې حاجت په دې الله تعالی پوره کړي، یو داسې مسله په دې الله تعالی ختمه کړي چې ته به ډېر زیات خوشحاله او دومره به خوشحاله یې که نه چې انشاءالله په جامو کې به د خوشحالۍ نه ځایږي. نو هغه وظیفه راته انشاءالله نن د سورة اخلاص د قل هو شریف وظیفه راته نن ښایمه انشاءالله چې الله تعالی دله داسې عظیم حاجت پوره کړي، داسې عظیمه مسله دله الله تعالی حل کړي چې ستا به انشاءالله په دې باندې خوشحاله یې او داسې انعام به دله الله تعالی درکړي چې دغه انعام بدله، یعنې دغه انعام په مقابله کې د دنیا ټول خیرونه به ته وارتې، دنیا ټول مال او دولت به ته سین ته وارتې او ته به ووایې په جواب کې چې به زما صرف دغه یو حاجت پوره شي، دغه یو مسله مې پوره شي، خیر دی که نور څه زما پوره نه شي، خو چې دغه یو حاجت الله تعالی زما سر ته ورسوي، الله تعالی را دغه یو حاجت پوره کړي. نو دغه حاجت درته انشاءالله نن بیانومه. نو 10 پیرې انشاءالله د سورة اخلاص تاسو په مینه، په شوق، په محبت سره ووایئ چې الله تعالی ته دغه عظیمه فایده درکړي، دغه عظیم احسان د باندې الله تعالی وکړي چې داسې احسان دی، داسې فایده ده چې انشاءالله نه ختمېدونکې زندګي هم الله تعالی خوشحاله کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند تېروي، دغه مسافر دی الله تعالی خوشحال لري، آباد لري، کامیاب لري، کامران لري. او هغه زنانه چې چا ودونه نه دي شوي، الله تعالی دې ودونه وکړي. د چا نکاحګانې نه شوي، الله تعالی دې نکاحګانې وکړي. څوک بیماران دي، الله دې صحت ورکړي. څوک څه قسمه مشکلاتو کې دي، الله تعالی ټول مشکلات ختم کړي. خو د هغې نه مخکې یو د قابل قور خبره، یو د دهان او سوچ والا خبره تاسو واورئ. ګوره الله تعالی فرمایي که نه چې ما نه تاسو د دنیا په باره کې غواړئ که نه، دنیا په باره کې ستا یو حاجت دی، الله تعالی نه بار بار غواړئ غواړئ غواړئ، او بل یو حاجت دی د آخرت په باره کې. نو الله تعالی د دواړو حاجتونو باره کې فرمایي چې د دنیا حاجت په باره کې به زه ستا مصلحت ته ګورم، یعنې ستا خیر ته به ګورم چې دې کار کې ستا خیر شته او که نو، که خیر دې پکې نو قبلوم به دې، که دا سیز ستا په قسمت کې در کوم به درله. صحیح شوه. دویم الله تعالی فرمایي چې د آخرت په بدله کې ته مانه څه غواړې هغه به تا ته در کومه. دنیا باره کې به زه یعنې ستا مصلحت ته ګورم، د آخرت په باره کې چې څه غواړې هغه به راته میلاویږي. محترمو، دنیا دپاره خو موږ ډېرې وظیفې وکړې، ډېر تهجد هم وکړو، ښه خبره ده، الله تعالی دې نور هم موږ او تاسو له توفیق راکړي. خو نن د آخرت دپاره دا وظیفه وکړئ 10 پیرې، ښه 10 مرتبه سورة اخلاص د تاسو ووایئ، نو تاسو ته به الله تعالی یو فایده درکړي، یو انعام به درکړي، یو کرم او فضل به د الله تعالی تاسو باندې وکړي. او هغه کم دی، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کم انسان 10 پیرې سورة اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ووایي 10 پیرې، دا د مسند احمد حدیث دی او صحیح حدیث دی. نو رسول الله مبارک فرمایي دی انسان نه به په جنت کې الله تعالی یو محل ورکړي. یو محل خو تاسو پیژنئ که نه، ګوره د غټو خلکو محل چا چې 10 مرلې کوري که نه او لږ شوشا پکې لکه ټیل وغیره یې پکې لګولي څومره خوشحاله وي، یا پکې ایسي لګولي څومره خوشحاله وي. دا داسې محل نه دی، ها دا د آخرت محل دی، په جنتونو کې محل دی. نو انشاءالله موږ د دنیا د کورونو دپاره ډېر فکرمن یو، د دنیا د عشق او محبت دپاره ډېر فکرمن یو، د دنیا په لهو لعب کې ډېر سره ګرم یي. خو محترمو 10 پیره سورة اخلاص ویل په جنت کې یو ښکلی محل
سازېدل دا ستاسو دپاره ګارنټي شد دا عمل دی. دا ستاسو دپاره یقیني خبره ده چې لس پېرې چا مې سورت اخلاص وي هغه دې خوشحاله شي، هغه دې صدقه ورکړي چې مال الله تعالی په جنت کې محل تیار کړو ښه. نو انشاءالله ډېر وظیفې هم کړي دي، الله تعالی دې قبول کړي. خو سورت اخلاص باره کې راځي علما فرمایي دې صورت چې چا محبت وکړو که نه وي دا محبت په الله تعالی جنت ته رسوي. نو سورت اخلاص د وحدانیت او د الله تعالی د یکسویۍ یعنی د الله تعالی د یوازې والي صورت دی ها. او دې کې الله تعالی فرمایي قل هو الله احد زه یو یم ها لم الله صمد الله وایي زه بې نیازه یم لم یلد ولم یولد نه د چا نه پیدا یم او نه رانه څوک پیدا دي ها. نو دې وخت کې د 2026 شروع کېدو واله دی که نه نو یو بل خلکو یعنی یو بل ته خلک مبارکي لیږي، یو ته وایي 2026 دې مبارک شه، نوی کال دې مبارک شه. دا زمونږ د مسلمانانو تهوار نه دی ها، دا د غیرو دی د غیرو. کو چا یو بل له مبارکي ورکړه دا داسې شو چې د الله تعالی سره شریک جوړ کړو ښه. ځکه چې دا د عیسی علیه السلام په باره کې دوی تهوار مناوي چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله تعالی زوی دی ښه. او الله تعالی دې آیات کې فرمایي چې نه ما زامن شته نه مې بچي شته نه مې بیبي شته هېڅ شی مې نشته زه یو تنها ذات یم. نو کوشش وکړئ چې یو بل له مبارکیانې مه ورکوئ ښه. د دې کال په باره کې یو بل د میسیجونه او ډالۍ مه لیږئ، یو بل ته لایکونه او دلونه مه لیږئ د دې کال په باره کې، بلکې دا سوچ او فکر وکړئ چې دا کال زموږ د زندګۍ نه ختم شو او موږ یو کال چې دی نو مرګ ته نور هم نږدې شو ښه. بلکې زمونږ اسلامي کال د محرم نه شروع کېږي، صحیح شوه که نه، موږ مسلمانان یو. نو آیا موږ له دا نه دي کول پکار چې موږ د الله تعالی سره شریک جوړ کړو. نو یو بل له کو چا هم مبارکي ورکړه دا داسې شو چې د الله تعالی سره شرک وکړو او د هغه یارو په نقش قدم یې خپه کېښوده ښه. الله تعالی مو خوشحاله لره چې چېرته هم یئ او کم ملک هم یئ، موږ ته هم دعاګانې کوو، تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوو. الله مو خوشحاله او آباد لره.